زمانه مخکې اختیار ولي صاحب خبرې وکړې او ډېر تفصیلي بحث یې وکړو او تاسو ځان هم ډېر زیات ښه پوهېږئ او خصوصا د دې حلقې خلک که زه دا ووایم چې د یو کال نه دلته د الیکشن کمپین شروع دی یو کال تقریبا شو او دا یو کال تاسو چې په آزاد کې اچولی یې نو د هغې ذمه دار چې دی دغه پنسل خټک دی ابه کله الیکشن کمیشن ته درخواست ورکوو کرونه ده کله به یې درخواست ورکوو بله مسله ده کله به یې درخواست ورکوو بله مسله ده ځکه دا یو کال په دې صوبایي اسمبلۍ کې ستاسو د دې حلقې اواز نه و ستاسو د دې حلقې نمایندګي نه وه ستاسو د دې حلقې ژبه نه وه او د هغې ذمه دار چې دی دغه پنسل خټک صاحب دی هغه کټ کړی دلته خبرې د وکړې تفصیل سره زه تاسو سره کلیوال ټایپ خبرې کوم چې تاسو ته م اسانه یم ما ته م اسانه زه مو څنګه چې د اختیار ولي وي زه د غرونو نه راغلی کلیوال سړی یم زه خو اول دلته چې راتلم نو ما وی چې دلته دا حلقه چې ده نن زمونږ د ډیفینس منسټر چې دی هغه د دې حلقې سره یې تعلق دی د دې نه مخکې 15 کاله هغه د دې ټولې صوبې د خزانې چابیانې د هغه سره دی ټولې صوبې وزیر اعلی او د ټولې صوبې د هغې نه مخکې هغه 2 ځله په دې صوبه کې وزیر پاتې دی د هغې نه مخکې هغه 1 ځله ستاسو د دې ضلعې ناظم هم پاتې دی دا زه چې وایم ټیک وایم که نه نو ما ووی او هغه سړی څه وي د هغه یو خبره بله ما هم واورېدله هغه تیلي پهلوان صاحب وایي که د عمران نه زه رادېخوا شوم د هغه حکومت به هم سبا غورځېدلی دومره طاقتور ځان ته وایي نو ما وی دې حلقه کې خو به د یو شي کمی نه وي د بدقسمتۍ نه خبرې مه کوئ د G2 روډ نه چې موږ رادېخوا شو نو مخکې زموږ نه ګاډی روان و نو دوړه وه نو موږ نه لیده چې په څه شي موږ روان یو په دې ځای کې دا روډ ستاسو داسې دی که نه دی نو زه حیران شوم چې دا تیلي پهلوان چې دعوې کوي چې دا ټول حکومت زه لاندې غورځوم نو ما وی هغه خو به ډېر څه کړي خو دلته چې ما ولیدله نو هغه قصه ده کوم چې په 2014 کې عمران په کنټینر ګډاو نو صرف هغه کار یې پرې کړی د مطلب کار یې ستاسو نه دی کړی او دا د سر زه وعده کوم چې که دا اختیار ولي تاسو اسمبلۍ ته ولېږو نو انشاءالله دی به ستاسو اواز کوي خو په کنټینر به نه ګډېږي دغه سترګې به نه کوزوي ما ته به په هغه وخت کې هم زه ممبر وم په هغه وخت کې به ما ته د دې پنجاب او د سند خلکو وي چې ستاسو دوست دا आवाज लग स्लो का लग स्लो का दे टाइम के लगना हो रहा पपकेगा मैं तो आखिर को बात है कि पुख्ताना खुद ड्राना खलकते पुख्ताना खुद जरगो दो उजरो खलकते तो पुख्ताना मशरचीन वागा खुद इज्जत बना वो पगड़ो सड़ी सासो वजीर आला ने दी सुबह द पुख्तानो هغه څنګه ګډېده په دې کنټینر باندې نو ما به سترګې کته کړې ما سره به جواب نه او د دغه صاحب دی چې چا تپوس وکړه چې ته ولې ګډېدې نو هغه وایي زه ګډېدم نه د صحت نه کمزور یم چې دې هوا وړم راوړم په کوم وخت کې چې دې ملک ته سیپیک راغلی او تقسیم چې د تقسیم په سونو په زرګونو اربونو روپۍ نواز شریف صاحب راوړې وې دې ملک ته په هغه وخت کې یو کمیټي جوړه شوې وه او په هغې کې د هرې صوبې نمایندګي به وزیر اعلی کوله ځان نه به یې څه راوړل په هغې کې بدقسمتي وه چې زموږ یې صرف ګډا کوله او هغه میټینګانه ته په هغې کې نه کېناسته ما ته یې محرومه پرېښي او زه یې حلال نن تپوس تر بل کوم دلته دا الیکشن چې اوسنی چې دی لیاقت سبار صاحب وختي خبرې وکړې او ډېر پکې د غرض خبرې مو کړې د کار خبرې مو کړې ستاسو دې الیکشن سره د 22 کروڑ خلکو
تقدیر د 22 کروڑ ځکه یو لیونی یو پلیت یو ګنټک سړی به مونږ مسلط دی چې نوم یې عمران دی هغه سړي دوکه ورکړې نه بار بار یې دوکه ورکړې وه څو کاله یې دروغ ویلي دي قوم ته او زیات دوکه شوي زمونږ پښتانه لکه خلک وایي چې لوند دوه ځله په موږي دانګي دا استماتل دی څه کیسه وایي او دلته په خلکو درې ځله ورودانګي او اکثر بني هلکانو چې وخت کېږه چې وړاندې کاڼه شوي وي نوجوان قیادت دی د اویاو کالو سړی دی دغه عمران که داسې نږدې نه یې وګورئ نو د مخ نه چپلې هم جوړ شوی دی خو دې هلکانو به وي نوجوان قیادت دی او دې پسې ځئ او هغه د دروغو ډیپي وه چې بس وروسته یاد چال به نوکري ورکوم او هغه وخت کې به یو بله ناره وهله هغه به وایي چې دا بجلي ګرانېږي نو پوه شئ چې وزیر اعظم غل دی چې ګیس ګرانېږي پوه شئ وزیر اعظم غل دی چې اوړه ګرانېږي نو پوه شئ وزیر اعظم غل دی چې چیني ګرانېږي نو پوه شئ وزیر اعظم غل دی چې سبزي ګرانېږي نو پوه شئ وزیر اعظم غل دی چې بجلي ګرانېږي نو پوه شئ وزیر اعظم غل دی نن زه د هغه سړي خبرې تایید کوم چې دا عمران غل دی غل دی ډاکو دی غل دی لکه دا په خپله ویلي خو نن ته ټولې خبرې هېرې شوي دي نن ته ټولې هېرې شوي دي نن بیا دغه اسمبلۍ کې زه ناست یم او څنګه چې ما وویل چې خلک موږ ته هلته پیغور راکوي چې ستاسو دا پښتانه دومره نه پوهېدل چې تېر 15 کاله دلته د هغه حکومت و او په تېر 15 کالو کې د 15 روپو ترقي موږ نه لیدل یو دلته یو شی جوړ کړی چې نوم یې BRT دی او وایي چې شهباز شریف صاحب غل دی تاسو به دا قصه اورئ او چې څه خبره څه شي تپوس ته کوي اسمبلۍ کې اکثر موږ پاڅو موږ وایو چې وروره پېټرول یې ګران کړه وایي دا نواز شریف په وجه دي چې موږ ورته ویل که بجلي دې ګرانه کړه وایي دا زرداري صاحب په وجه دي چې موږ ورته ویل که اوړه ټماټر پیاز دې ګران کړه وایي دا د هغو په وجه دي نو زه اکثر دا یم چې خدای مکه سبا دا PTI والا وي چې د دې عمران دا پیدایش هم خدای مکه نواز شریف صاحب غلطي ده لکه هر شی وایي چې دا هغو په وجه دي هر تکلیف چې دی دا د هغو په وجه دی بل څه سوال جواب ورسره نشته نو زه تاسو ته دا وایم چې داسې نه چې زه سبا بیا دې اسمبلۍ ته ځم خلک ما ته وایي ما زه هغه جواب څه ورکوم زه پښتانه بېوقوف خلک نه دي پښتانه ډېر پوهېدونکي خلک دی د پښتنو د حجري جومات کلچر دی جرګې مرکې کوي خو د پښتنو مسایل زیات دي او په سړي یقین کوي دلته اختیار ولي صاحب یو خبره وکړه څوک چې واده وکړي اساس ته رسوي دا اسلام هم وایي چې څوک واده وکړي واده خلافي کوي نو هغه ته څه وایي منافق وایي څوک چې خبرې کوي دروغ وایي هغه ته څه وایي دا دواړه نشانیانې د چوباړي والو کې شته که نشته او دا ثابتې شوي دي که نه دي ثابتې شوي نو زه دا وایم زه په جواب کې یم چې زموږ د خلکو مسایل ډېر زیات دي د یوې ژبې خلک دی پښتانه هغه ورته د 8 کالو نه دروغ وویل او مسلسل یې دروغ وویل چې کوراکور به نوکري راکړم 1 کروڑ خلک به یې نوکران کړم 1 کروڑ دا تاسو اورېدل وایي دا قصه چا چې کور نه وي هغه به کور جوړو دا پخوا زموږ په دې کلي کې یو سړی راوتی و مولانا الله تعالی دې وبخښي وفات شوی دی ځان له یو پارټي جوړه کړو او د هغه دا پارټۍ یو منشور او ګرځېده په دې سکولونو به ګرځېده مونږ چې ماشومان هلته به یې تقریر کړو نو خپل هغه منشور به یې بیانو دا منشور کې به یې وي چې د چا میخه نه میخه به ورکوم چا پټې نه پټې به ورکوم که چا غویان نه قلبه غویان به ورکوم که د چا کور نه کور به ورکوم او که د چا واده نه نو تنګ جرۍ به ورکوم دا د هغه منشور وګرځېدله هم دغسې د منشور د عمران راوړه د زموږ د پښتانه خو د یوې ژبې خلک دی دو ټولو ته مهر چا دې ته نه دي کتل ما پرون ما تقریر کاو
چا دې ته نه دي کتل چې دا څوباړی چا پوږه کړی او چې دا څوباړی چا پوږو نو خلک تل یې مهرې پې لګولې داسې داسې خلک پکې راغلي چې هغه تاسو چې د بجلي کې بلېږي د ټرانسفارمر ته ټیسپارم وایي او دا څوباړی پوږه هغه هم پرې سملۍ کې ناست هغه نه ممبران جوړ شوي اوس هم زه نن تاسو ته نن یو من سره یو ډول اختیار ولي تاسو ته ولاړ یو د ده مقابله کې عکس ولاړ دا نورې خبرې پرېږدئ دا اوس ده تاسو سره دلته خبرې وکړې هغه بل امیدوار راغلی او دا ده چې څه وي د ده غوندې تقریر تاسو ته وکړي هغه ته پاتې زمونږ طرف نه هغه پاتې هغه سړی راغلی او دلته یې درته خبره پکې وکړه چې هغوی وایي دی سمنۍ ته لاړ شي موږ به څېره ورکړو ده پخپله تاسو ته یو لوی لیست وویل دې ممبر نه او دومره څه تاسو له راوړي دي دومره څه تاسو له درکړي دي نو چې ده ته هغه ځای میلاو شي هلته کښېني کله ناکله چې زه پاتې مې سملی کړي دې څوباړي والا ټول زما خلاف راپات دي سړی هغې ته خټک نه ولاړ شور کوي تاسو به اورېدلی یم زه کله ناکله چرته نو دا ټول راپات دي ځکه زه رښتیا وایم زه دا وایم اکثر خلک وایي سوی دا کووډ 19 راغلی دا پیژنې که نه ده کرونا دا پنجاب والا پکې تقریر کوي چې دلته کووډ 19 بس کېږي او په منګه په دې ملک باندې کووډ 18 راغلی د 18 الیکشن ته وایي نو زه پکې پاڅېدم ما تقریر کاوه چې په دې نور ملک باندې کووډ 18 راغلی خو په موږ په پښتنو باندې کووډ 13 راغلی دا کم آزاد کې چې تاسو د 18 نه مبتلا یې نو موږ پکې د 2013 نه مبتلا یو داسې ده که نه ده د نن نه 3 کاله مخکې کاکا کور ته چې به د ماښام سودا وړه او 1000 روپۍ چې به یې دوکان ته وړې ته څو سودا پې میلاوېده او نن په هغې څو میلاوېږي نن په هغې څو میلاوېږي تېر څو میلاوېده یو سړی چې دلته دیاري کوي مزدوري کوي هغه د ورځې څو روپۍ ګڼي 600 700 د وړو یوه تروړه په څو ده داسې چیني په څو ده داسې غوړي په څو دي داسې د بجلۍ بل په څو دی داسې د ګیس بل په څو دی داسې هغه سلینډر په څو دی داسې ستا کور کې مریض پروت دی ما پسې خلک راځي سړي ته جلا ورشي چې ډاکټر له لاړ شي معاینه وکړي او ډاکټر له چیټ ورکړي د دوایي کومه دوایي چې په تېر زموږ وخت کې په 500 میلاوېده اوس هغه په 50,000 میلاوېږي نو غریب ته